دیوبند دغه علماء کرامو زچنن د شاه انور شاه کشمیری صاحب خبره کومه ما ته اخوا د حسین احمد مدني صاحب هغه سخت یو هغه پکار نن چې ما ته د یو عالم خبره کو د بل عالم سخت یو هغه پکار مونږ ته چیخ چیخ کر आवाज دیتا ہے عزتمندو نن چې ما ته وګورو لګلار شو دغه شانتي د عزیر ګل صاحب نه تاسو کو ما ډی جیلونه باغ باندې گوادي نن مونږ لار شو شاملي میدان ته لار شو د شاملي خاور راوچته کو نن به ما ته هغه گواہی درکړي چې حق پرس علماء دیوبند والو عزتمندو دغه تحریک را روانو رشمی لمر په نوم باندې دغه شانتي دغه تحریک را روانو کالا پتی په نوم باندې دغه شان کالا پانی په نوم باندې عزتمندو کالا پانی وي ټول وګوتا دغه تحریک را روانو ما ته تر ورسید عزتمندو یو عالم بل بچی قربان کړی دي خپل بیبيانې کونډې کړی دي دې ته نه دي کتلی زما د بچی جنازه وزي دې ته نه دي کتلی زما د پلار جنازه روانه ده محمود الحسن صاحب دغه شانتي په جیل کې حسین احمد مدني صاحب ده مولانا اجمل صاحب ته فرمایي یو مولانا اجمل صاحب سم مکالمه کوي ورته فرمایي وای حسین احمد مدني صاحب چې کله رااله دغه شانتي یو ځان له کمرې ته بوتلو چې واپس وای کله راوستو ما به تاسو کو مولانا صاحب تاسو رنگولې بدل دي وای ما ته یو پاڼه مخې ته خدا ما ته وای چې په دې پاڼه باندې دسخط وکا زستا رهایم در کومه وای ما ورته ویل چې په شلمه چې پاره کې آیات راغلي دي چې دغه شانتي ازادي اغسته شي دسخط وکا وای ما ته مولانا صاحب ته ما ته خبره کې چې په دې پاڼه باندې دسخط وکا زما لاش بد دې جیل نوزي او په دې پاڼه باندې دسخط نه کما وای چې کله مونږ بیا هغه ته پنکو هغه ته غسل ورکو وای چې کله مونږ وجود وکړو په وجود باندې سری نه پرتی وي عزتمندو نن چې ما او تا د دارالعلوم دیوبند نوم په بهر سره اخلو دارالعلوم دیوبند لیبل ما او تا پسان لګولې ده دا دارالعلوم دیوبند د سپاسان نه راغله دا دارالعلوم دیوبند پر سخت تیری شوی دي تکالیف تیری شوی دي دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نے تولو یہ تو هر دور میں انمول رہا ہے عزتمندو چې څنګه قرباني هغه علماء ورکړي دا نن پاکستان ته د هغې قربانۍ ضرورت ده د هغې دغه شانتي د ازادۍ ضرورت ده ان شاء الله تعالی په دغه پلیټ فارم باندې قائد جمعیت زموږ نه مخکې ده ان شاء الله د حسین احمد روحاني اولاد به ورپسې شاته ولاړي هغه د رشید احمد ګنگوهي صاحب روحاني اولاد به ان شاء الله ورپسې شاته ولاړي